اللہ پاک خالق او مالک دے دا تمام مخلوق اللہ پاک پیدا کرے دا سمر مخلوق پیدا کرے دا طول بیوزل فناشی کل من علیہا فان ویبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام تمام مخلوق بنا کی بده تمام مخلوق کې دا انسان الله د ډېر محبوب دی او نږدې دی او د اشرف المخلوقات دی په دې انسان باندې د خوشحاله حالات هم راځي او کله پې د خفګان او د غم حالات هم راځي د دواړو حالاتو کې د بنده امتحان اخیستی شي الله ته بغیر د امتحان نه د خپل ټول مخلوق معلوم دی هر څوک ورته معلوم دی ښه دی او که بد دی کامیاب دی که ناکام دا ټول الله ته معلوم دی نو الله امتحان ولې اخلي د دې امتحان غرض زموږ د سکول کالج یونیورسټو د استادانو په شانتي نه وي چې هغه ته خپل شاګردان پوره معلوم نه وي امتحان کې ورته معلوم شي چې دا اول نمبر او دا دویم او دا دریم الله ته ټول معلوم دي خو الله یې د مخلوق څخه چې کوم یو پکې ډېر کامیاب دی او کوم پکې لږ کامیاب دی نو مخلوق ته د ښودنې دپاره الله په بندیانو امتحانو کې نو چې کوم بنده کامیاب شو نو دا ټول مخلوق وویلي چې دی د الله په نس کامیاب دی دله به اجر او ثواب ډېر ورکوي او کوم چې ناکام دی نو دی د سزا قابل دی کله انسان باندې د خوشحاله حالات راشي نو امتحان په دې کې وي چې د بنده ته الله دا کم نعمت ورکړی دی او دی په هغې خوشحاله دی نو د دغه نعمت دی شکر ادا کوي که نه ادا کوي نو که بنده د نعمت شکر ادا که نو دی په امتحان کې کامیاب شو او په شکر باندې الله خوشحالي کې نور انعامات ورکړي لئن شکرتم لازیدنکم الله فرمایي که د نعمت شکر ادا که نعمت بدل نور زیات کړي ولئن کفرتم ان عذابی لشدید او که ناشکري مو کړه بې قدري مو کړه الله وایي عذاب مې سخت دی دا نعمت به دنه موجوده والم او نور به د باندې بند کړم دې ته عذاب وایي الله دې م عذابونو نه وساتي کله بنده باندې غمونه او سختي تکلیفونه راځي په دې کې بیا امتحان دی چې دا بنده په دې غم درد باندې صبر کوي که نه کوي د هر مسلمان دا عقیده ده چې الله ولی المؤمنین الله د دوی مؤمنانو دوست دی او د هر مسلمان دا عقیده ده چې دا څه کېږي نو دا د الله په حکم باندې کېږي د حکم نه بغیر نه کېږي چې کله یو بنده ته یو غم او درد ورسېده نو دی وي د الله په حکم وشو د الله د طرف نه دی او بیا دام په اړه کې راشي چې الله ولی المؤمنین الله د مؤمنانو دوست دی نو که الله د طرف نه دی بنده ته تکلیف ورسې نو یو دوست بل دوست له نقصان نه ورکوي دی که به د دې بنده خیر وي نو ځکه ورته تکلیف ورسېده نو موږ په خپل خیر شر پوهېږو ګناه او که څه غم او درد ورسېده نو دی کې به د الله د طرف نه خیر وي نو د غم درد په موقع باندې کامیابي په دې ده چې دا بنده صبر وکړي نو چې کله بنده صبر وکړي نو دی به کامیاب شي د قیامت پر ورځ باندې به دا تمام مخلوق د خپلو قبرونو نه راوځي او دا ځمکه به الله بدله کړي دې کې دا غرونه او دا ونې او غنې او کندې کپرې دي دا ختمه شي بله ځمکه هغه بالکل همواره غر پکې نشته کندې مندې پکې آبادي پکې نشته لکه د ربړ راښکلې اواره یو تخته ځمکه ده دا تمام مخلوق چې په دغه ځمکه ودرېږي نو صرف د دوو قدمونو د کېښودو ځای به وي نور ځای چاته نه میلاویږي لکه جاجر کې کارتوس چې جوخ جوخ پراته دي دقسې به جوخ جوخ دا انسانان ولاړ وي نور سر ته رانږدې شوي دی ګرمي به ډېره زیاته وي د حساب کتاب په انتظار کې به خلک او یو اعلان به وشي چې هغه خلک چې الله یې قرضدارې دي د دې نورو خلکو نه راجدا شي نو خلک به وایي چې الله خالق او مالک دی د چا قرضدارې کېدی خو نشي دا څنګه اعلان وشو وی فرشتې وضاحت کې بېشکه الله خالق او مالک دی د چا قرضدارې کېدی نشي
او بعضې بندیانو باندې دنیا کې غمونه او تکلیفونه راغلي او هغوی پې صبر کړی دی نو په الله څوک لازمول نشي کولی او ازروی رحم و کرم په ځان یې پخپله لازمه کړې ده څنګه په یو قرضداري قرض خلاصول لازم دي دغسې په ما دې بنده له اجر او ثواب ورکول لازم دي نو چې دا وضاحت وشي نو بیا ډېر کسان چې دنیا کې صبر کړی هغه د نورو خلکو نه راجدا شي فرشتې عملنامه وګوري واقعي صبر یې کړی دی نو الله ورته حکم کوي وی دا بندیان د نورو خلکو نه جدا کې او د عرش د لاندې یوه ونه د شجرې طوبا ورته وایي نو دوی د شجرې طوبا په سوري ودروي نو دا صابرین به د نور مخلوق نه راجدا شي او د عرش د لاندې د شجرې طوبا په سوري به ولاړي اوس به ورسره الله پاک په دوستانه ماحول کې د مینې محبت په انداز کې بلا واسطه په خپله خبره کې زما بندیانو په دنیا کې ما تاسو له دا غمونه او دردونه تکلیفونه راوستلي وو دې له نه چې ته د خلکو په نظر کې سپک شي او رسوا شي بلکې یو ډېر اوچت مقام مې تاله مقرر کړو په عمل کمزورې وې هغې مقام ته رسېدې نه شوې ما در له دنیا کې دا غمونه او صبر په عوض او بدله کې هغه اوچت مقام در کومه بیا الله فرشتو ته حکم کوي دا صبر والا کسان بغیر حساب جنت ته بوځي نو ځکه الله پاک فرمایي وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبة قالوا انا لله وانا الیه راجعون دا د تکلیف په وخت کې چا انا لله وانا الیه راجعون ویلي دی نو دې له خوشخبري ورکړئ مرحوم ته الله پاک جنت الفردوس کے مقامات عالیہ نصیب کی پسماندگان متعلقین یاران دوستان ټول په خپدي دوی له الله صبر او د صبر عوض بدلې ورکړي او جنت الفردوس کے مقامات عالیہ دی وت الله نصیب خلکو ها کافي خلک په مولا مولا